نو د دې نه معلومه شوله چې هر څیز دا د الله په مشیت سره وي تر دې پورې چې یو انسان مسلمان دی نو دا د الله په غوښتنې سره مسلمان دی د الله په مشیت سره دی مسلمان دی کو الله نه وي غوښتلی موږ به مسلمانان نو پیدا کړي خدا د الله رحم کرم احسان دی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي او کافران پیدا کړي د د الله په مشیت سره الله پیدا کړي په دې کې د الله خپل رازونه دي خو ایمان او کفر تر دې پورې چې ایمان او کفر دا د الله په مشیت سره ځکه الله فرمایي چې چا د الله هدایت کوي نو الله ورله سینه پرانیزي اسلام طرف ته سینه ولا کولاوږي د اسلام دپاره او څوک چې الله ګمراه کوي نو سینه ورله تنګه کي او ډېره تنګه کي ورله او دومره ورله دا سینه تنګه کي لکه څنګه چې سړی اسمان ته نشي ختلی عام طور د قانون مطابق خلق اسمان ته نشي ختلی نو عام طور چې سړی ته څنګه اسمان ته ختل ګران دي دک شان دغه کس ته اسلام قبلول ګران دي دا د الله چې څوک الله ګمراه کول وغواړي نو سینه ورله الله پاک تنګ کی سینه ورله تنګ کی اسلام تر بیا دین نه راځي صحابه تاسو کو چې د سینې کولواله د سم مراد دی آیات ته چې چا د الله هدایت کی سینه ورله پرانځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل دې نو صحابه تاسو کو د دین نه خسده چې د سینه اسلام طرف ته پرانستل شو نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې د دې نه خدا ده چې د دې کس به آخرت طرف ته توجه پیدا شي الله طرف ته به توجه پیدا شي د دنیا نه به رغبتی پیدا شي او مرګ به ډیر زیات یادي د مرګ نه مخکې به د مرګ لپاره تیاری کوشش کوي نو دا کس د سینه الله د اسلام لپاره پرانسته لکه څنګه چې سړی په زور اسمان طرف ته کوشش کوي او د اسمان طرف ته نشي ختلی نو د دې د کفر د وجې نه الله د دې د سینې داسې جرنده کړي دي او د اسلام ته داسې ګران دی لکه څنګه چې موږ د اسمان ته ختل ګران دي نو دې ایمان نشي راوړلی نو کوم خلک چې ایمان نه راوړي تاسو ته ما ویلي چې کوم سړی په خپل اختیار سره یو قدم ګمراهۍ طرف ته کېږي دا دویم بیا الله اوچتي نو دې چې الله د اسلام ګران کړی دی نو الله العیاذ بالله ظالم نه دی بلکې د دې د بدو عملونو په وجه ته الله اسلام ګران کړی دی چې دې سره د پوهې د اسلام نه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي یا په مخکو زمانو کې د نورو پیغمبرانو نه به انکار کوي سره د پوهې نو چې سره د پوهې هغې د ګمراهۍ یو قدم کېښود نو الله ورله په سینه باندې مخر ولګو بیا اسلام طرف ته رغبت نه پیدا کېدو اسلام طرف ته راتلل ورته الله مشکل کړل ځکه چې دې په خپل اختیار باندې الله اختیار ورکړل د انسان ته یو قدم گمراهی کې اخو سره د پوهې چې کوم دی په پیغمبرانو ایمان نه راوړو کذالک دغه رنګ یجعل الله ګرځي الله تعالی الرجس عذاب علی الذین په هغه کسانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي نو د رجس نم عام مفسرین وایي چې دینه مراد عذاب دی او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د رجس چې کوم دی پلیت ته ویل شي پلیت سیستا او په ټولو کې زیات پلیت شیطان دی نو دلته کې د رجس نه مراد شیطان دی چې یجعل الله ګرځي الله تعالی الرجس شیطان علی الذین په هغه کسانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي د شیطان په مسلط کی نو دغه خلک بیا د شیطان خبره مني او دغه رنګي حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې هر هغه څیز چې په هغه کې سخیر نه وي نو هغه ته رجس ویل شي به هر حال یا پلیتی مراد شو یا د عذاب مراد شو او یا د شیطان مراد شو شیطان ته مراد شي شیطان په مسلط کی الله او کو عذاب ته مراد شو نو الله به عذاب مسلط کی يجعل الله ګرځي الله تعالی الرجس عذاب على الذين بها کسانو باندې لا يؤمنون یا يجعل الله ګرځي الله تعالی الرجس شیطان یعنی شیطان مسلط کی على الذين بها کسانو باندې لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي